یم بار پا گناہنو دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نسکتا پا در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوسف محمدی سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه ډیر ګنهګار یم، غواړم چې توبه وباسم. څنګه توبه وباسم او الله رب العزت راته بښنه کوي که نه کوي؟ محمدي صاحب په دې کې شک نشته چې غیر د انبیاو علیهم الصلاة والسلام نه نور انسانان دا معصوم نه دي. د دوی نه به ګناه کیږي، لکن خوشبخته او نیکبخته انسان هغه انسان دی چې د ګناه نه وروسته بیرته الله ته متوجه شي او توبه وباسي. او بدبخته انسان هغه دی چې کله ګناه کوي، د ګناه نه وروسته الله ته نه متوجه کیږي، خپلې ګناه ته پرله پسې دوام ورکوي. او که موږ د الله رب العزت کلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث مطالعه کړو، هلته بیا مومو چې الله تعالی خپلو بندگانو ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته د توبې ترغیب ورکوي، توبې طرف ته تشویقوي. الله تعالی فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای ایمان والاو، تاسو ټول الله تعالی ته توبه وکړئ د دې دپاره چې تاسو فلاح او کامیابي ومومئ. نو د ګنهګار انسان فلاح او کامیابي هغه په توبه کې ده چې الله ته رجوع وکړي، خپله ګناه پرېږدي، په ګناه باندې پښیمانه شي او په راتلونکي کې د عزم او تصمیم ولري چې زه به بیا ګناه نه کوم. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. تاسو د خپل رب نه بښنه وغواړئ او هغه طرف ته رجوع وکړئ. نو که یو چا نه ګناه ترسره کیږي، د هغه نیکبختي او د هغه کامیابي بیا په دې کې ده چې خپل رب نه بښنه وغواړي او خپل رب طرف ته رجوع وکړي. همدارنګه الله تعالی په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای ایمان والاو، تاسو الله ته توبه وکړئ، الله طرف ته رجوع وکړئ، ریښتینې او د اخلاص توبه. دا نه چې نن توبه وباسې او سبا بیا ګناه کوې. ریښتینې توبه، ریښتینې رجوع چې په خپلې ګناه باندې پښیمانه شه، په راتلونکي کې د عزم او تصمیم ولره چې زه به بیا ګناه نه کوم، او په کړې ګناه باندې خپل رب نه بښنه وغواړه. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابي موسی اشعري رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا الله تعالی د خپل قدرت او برکت لاس بلا کیف د شپې له طرفه راوږدوي، د دې دپاره چې د ورځې د ګنهګار توبه قبوله کړي.
او بلا کیف د خپل د رحمت او د قدرت لاس د ورځې راوږدوي تر څو د شپې د ګنهګار توبه قبوله کړي. نو ای مسلمانه، که ته په ورځ کې ګناه کوې، په ورځ کې ستا نه ګناه ترسره کیږي، نو په شپه کې د الله تعالی د رحمت او د قدرت لاس راوږد دی تر څو ته توبه وباسې او رب ستا توبه قبوله کړي. او که ته شپې ګناه ترسره